که زه ستاسو مخې ته نوم والم یهودي، اسرائیل، یهودیت، نو ستاسو ذهن ته به اټومیټیکلی غوسه، دشمني، کینه، ظلم، دا تصورات به مو ذهن ته راشي. خو چېرته مو سوچ کړی دی تاسو کې به ډېر ملګري داسې وي چې هغوی ته به ای به ګوره صرف دا اورېدلي وي، ای ته به شاته د تاریخ پته نه وي چې د اسرائیل نه موږ دا نفرت ویلې کوو، دا څه چل شوی دی داسې. د اسرائیلو د اسلام د مسلمان په منځ کې دا دشمني ولې ده او دا د څومره ټیم نه دا دشمني ده. دا مې پرون د خپل استاد جي نه تپوس وکړو، هغه ته مې وویل امام صاحب نه مې چېرې د وخت د مناسبت سره اسرائیل مسله روانه ده، مې چې د هسې د اسرائیل نه د مسلمان ولې نفرت کوي یا د اسرائیل د مسلمان نه ولې نفرت کوي؟ وایي نه بس ما ته د دې څه خاص پته نشته ده، خو بس دا دغسې روانه ده دا خبره. نو ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به صرف دا خبره روانه کړي خو شاته به یې سټډي کړي نه وي دا خبره، او دا ښه خبره نه ده چې ته سیز سټډي کوې نه. مونږ ته الله تعالی قرآن را کړی دی، حدیث یې راته را کړي دي، د هغې نه سټډي وکړه او ننوځه دې ټاپک. لکه په قرآن کې الله تعالی فرمایي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ګوره دا آیت زموږ د سترګو نه تېر شو په روژې کې، ټولو قرآن کولاو کړی به وي الحمدلله. خو چې کله انسان ته مخې ته دا آیات راشي او موکم داسې ده چې د اسرائیلو د مسلمان جګړه روانه ده په منځ کې، نو په کار ده چې دغه موضوع ته انسان ورننوځي، په مخ مه تېرېږه. دغه آیت څه مطلب دی؟ الله تعالی فرمایي چې ای د اسرائیل اولاده، اسرائیل دغه خبرې ته راځم، بني اسرائیل، ای د یعقوب علیه السلام اولاده، یاد کوي هغه نعمتونه چې کم مې په تاسو باندې کړي دي او تاسو ته مې په ټولو قومونو باندې په ټولو علمونو باندې فضیلت درکړی دی. دا الله تعالی خبره کړې ده په قرآن کې پراته ده په سورة البقره کې. اوس دغه آیات باندې ودرېږه، سټاپ شه او هیسټري وګوره د اسرائیل چې دا څه دا خبره څه ده، دا ټوله واقعه وګوره. 4,000 کاله شاته لاړ شئ، راشي چې د بنو اسرائیل یا د اسرائیل د دې قوم د تاریخ وګورو. 4,000 کاله شاته چې لاړ شي نو په عراق په دې کې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا شو. حضرت ابراهیم علیه السلام ستر شو، ځوان شو، واده یې وکړو، 2 بیبیانې دي، خو الله تعالی اولاد نه دی ورکړی. ډېر په ضعیف حالات کې په بوډاتوب کې الله تعالی اولاد ورکو او د ابراهیم علیه السلام 2 بچي وو، حضرت اسحاق علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام. دا 2 بچي یادېږي. حضرت اسماعیل علیه السلام د خپلې مور سره مکې ته رالل. الله تعالی حکم ورکړو چې دا په مکې کې پرېږده، په دغه غرونو کې پرېږده. نو دغلته کې اسماعیل علیه السلام او د هغه مور بیبي په مکې کې وخت تېر کړو. اسماعیل علیه السلام په مکې کې په دغه عرب کنټري کې راستر شو، په دغه غره کې، او هلته کې ځوان شو. هغه ټولې معجزې د آب زمزم دغه واقعه پکې ده. دغلته یې واده وکړو او د عرب دا نسل په دغه ځای کې آباد شو، ورو خورېږي د عرب دا نسل. بیا دغه عربو کې اخره کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هم پیدا شو په قریش قبیلې کې. دا دغه نسل و چې د اسماعیل علیه السلام نه روانو. د ابراهیم علیه السلام هغه بل زوی اسحاق علیه السلام دا په اخکا عراق کې او بیا په کنعان علاقې ته لاړو چې نن سبا ورته فلسطین ویلی شي. په فلسطین کې آباد شو، هلته کې واده، ځوان شو، هلته کې ستر شو په فلسطین کې. د اسحاق علیه السلام یو زوی دی یعقوب علیه السلام، الله تعالی زوی ورکو یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل. یعقوب علیه السلام ته به اسرائیل ویل کېدل، دا یې لقب و نوم یې ورکړو. اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام ته الله تعالی 12 زمن ورکړل. 12 دغه 12 زمن ستر شو، ودونه وشو، نو د هر زوی خپله قبیله شوه او بیا د هرې قبیلې سردار و خپل. الله تعالی بیا ذکر کړی دی په قرآن کې چې اسرائیلو ته یعنی بني اسرائیل ته ما 12 سرداران ورکړي دي، یعنی دا دغه 12 قبیلې دي. په دغه 12 زمنو کې یو زوی دی یوسف علیه السلام چې هغې سره یعقوب علیه السلام لونې مینه به سیوا کوي. هغې د وجې نورو رونو دغه سره نفرت پیدا شو، کینه او بغض یې ورسره پیدا شو، د کوی ته وغورځول.
یوسف علیه السلام د کوی نه الله تعالی راوچت کو د یوې قافلې په مدد سره، او دغه یوسف علیه السلام بیا لاړو مصر ته. په مصر کې الله تعالی یوسف علیه السلام ته یو مقام ورکړل، بادشاه شو د مصر. چې کله د بادشاه شو نو بني اسرائیل ویلی شي د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام اولاد ته دغه 12 زمن او دغه قبیلې، دغه مسیح کړوسی، هغه ټول اولاد دوی ته په شریکه باندې بني اسرائیل ویلی شي. دا الله تعالی ته ډېر نږدو خلک وو، ډېر نږدو، ځکه چې تقریبا په تاریخ کې دا خبره لیکل شوې ده چې بني اسرائیل نه، یعنی د یعقوب علیه السلام د دې اولاد نه الله تعالی 4,000 پیغمبران منتخب کړي دي. 4,000 پیغمبران د بني اسرائیل د قوم نه راغلي دي. په دې کې چې بیا کوم پیغمبران خلکو ته یاد دي تاریخ ته، نو هغه پکې هغه ذکر شته. یوسف علیه السلام خپل ټولې قبیلې مصر ته راوستلې، مصر ته، یعنی بني اسرائیل ټول مصر ته رالو، ځکه چې یوسف علیه السلام بادشاه دی په مصر کې. دغه وخت تیریږي نو په مصر کې یو بادشاه بل رالو چې هغې ته فرعون ویلی شي، او دا ظالم بادشاه او خلک به مړ کولو، او د بني اسرائیل سره خاص دشمنی پیدا شوه. د بني اسرائیل ماشومان به مړه کول، قتلول به، او دای سره به ډېره سخته کینه او بغض ساتلو او ډېر ظلم به کولو. الله تعالی په دغه بني اسرائیل کې د فرعون د شکست دپاره یو بل پیغمبر مختص کو، یو ماشوم بچ وساتلو چې هغې ته موسی علیه السلام ویلی شي. موسی علیه السلام راستر شو، او چې راستر شو نو الله تعالی په باندې خپل خاص نعمتونه، خپلې معجزې ورته ورکړې، پیغمبر شو. نو فرعون ته په سترګو کې سترګې واچولې، او د فرعون ظلم او بربریت خلاف جنگ شروع کو. الله تعالی فرعون ته د موسی علیه السلام په لاسو باندې شکست ورکړو. هغه د سمندر د شلیدو هغه معجزه ده پکې. او موسی علیه السلام خپل قوم د ځان سره روان کو او هجرت یې وکړو، د مصر نه لاړل. موسی علیه السلام الله تعالی یو غره ته واستول، غره ته چې آی تینک کوه تور ورته ویلی شي. کوه تور باندې موسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل وحی او خپل کتاب نازل کړل چې هغې ته تورات ویلی شي. په تورات کې دننه د اسرائیل د اخلاقو، د اسرائیل د بني اسرائیل د معاملاتو، د بني اسرائیل د معاشرتي اصلاح دپاره ټولې خبرې پرتې وې چې بني اسرائیل دپاره پکې هدایاتو چې داسې کار کوي، ټول قانون و شریعتو دغه تورات کې. خو موسی علیه السلام چې کله واپس رالو، وحی دغه تورات په باندې نازل شو، نو چې وی کتل نو خپل قوم یعنی بني اسرائیل ګمراه شوي په دې کې ډېر خلک، او دی د ځان دپاره د ګولډن کالف ورته ویلی شي، یعنی د غوا بچی جوړ کړی د سونې، او هغې ته به عبادت کولو بني اسرائیل. موسی علیه السلام چې رالو نو خلک یې منع کړل چې دا مه کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، دا ګمراهي ده. خو څه خلک منع شو، څه خلک منع نه شو، یعنی ګمراهۍ طرف ته دا قوم روان شو، دا بني اسرائیل. بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې ته اوس فلسطین ته لاړ شه، یعنی دغه مقدس خاورې ته لاړ شه او هلته کې جنګ وکړه، هلته کې ظالمان بادشاهان به راتلل، ویل ته جنګ وکړه. نو موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته یعنی بني اسرائیل ته دا خبره وکړه چې یاره ځو جنګ ته، نو خپل قوم ورته ووایي چې ته او ستا خدای لاړ شئ جنګ وکئ، موږ به دلته کې کینو. دا ورته خپل قوم دا خبره وکړه، یعنی دغه ځای کې انکار وکړو که نه، ګمراه شوي. د بني اسرائیل د دغه کې انکار د وجې الله تعالی بني اسرائیل ته ډېره لویه سزا ورکړله، او دی په صحرا کې وساتلو 40 کاله، ډېر سخت وخت یې تېر کړو 40 کاله. بیا دغې نه پس الله تعالی نور پیغمبران راواستولو په بني اسرائیل کې دننه. حضرت سلیمان علیه السلام دور رالو، حضرت داود علیه السلام، دغه دور کې بني اسرائیل ډېر ښه شو، بیا تکړه شو، ګولډن ایج و د دی. د هغې نه پس بیا عیسی علیه السلام چې رالو په بني اسرائیل کې، نو دغه ټیم کې دی نور ګمراه کېدلو، ګمراهي شروع کړې وه. ډېر وخت پس د اسرائیلو چې دا کوم حکومت و دا 2 ټوکړې شو. په دې یوې ټوکړې باندې چې کوم اسرائیل دغه ټوکړه وه، په دغې باندې یو قوم رالو، اسیریانس قوم په باندې رالو، او دا ټول اسرائیل یې تس نس کړو، ټول تس نس شو. په دې کې ډېرې قبیلې آبادې وې. اسرائیل دا دعوه کوي چې زموږ 15 قبیلې زموږ نه ورکې دي،
اگزایل شوي دي، جلا وطن شوي دي، هغه قوم جلا وطن کې. او دا بل طرف ته چې دا کومه حکومت و د هغې قبیلې نوم و یهودا نوم یو. دغه قبیله په دغه اسرائیل کې پاتې شوله او دی ورو ورو غځېدل چې دا نن سبا ورته موږ یهودي وایو. دا دغې قبیلې اولاد دي. دغه چې کومې قبیلې ورکې شولې په دې کې څه ځایونو کې دا خبرې هم شته چې په دې ورکو قبیلو کې زموږ یوه قبیله ده چې د هغې نوم دی افریم قبیله ده. دغه قبیله د ایران د افغانستان د غرونو طرف ته راغلې ده او دغه ځای کې عبادت شوي ده. او بیا څه خبرې داسې شته چې هغوی وایي چې دا نن سبا چې دا کم پښتون قبیله ده، چې دا کم پښتون قوم دی، دا د دغې افریم قبیلې نه راوتی دی. یعنې دغه افریم قبیله ستره شوه، وغځېدله، نو دا پښتون قوم ته نه پیدا شو. خو تاریخ کې ډېر لږ د دې هغه دی ذکر دی، ډېر اتنټیک خبرې نه دي، خو څه ځایونه کې دا خبرې شته. یو کتاب دی مخاطب افغان دی که څه دغسې نومې دی، په هغې کې دا ذکر دی. نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه بعد ډېر کالونه تیر شو او زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخیری پیغمبر په عربو نه الله تعالی مختص کړو. په عربو کې په قریش قبیلې کې پیغمبر الله تعالی مختص کو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړل د مکې نه مدینې ته، نو په مدینې کې هم یهودي قوم موجودو په مدینه کې او مسلمانان هم موجودو. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو بوند ساین کړل، یو لیکلې وکړل د یهودو او د مسلمانانو په منځ کې چې هغې ته میثاق مدینه ویلی شي. یعنې یو بوند د شرایطو په هغې کې، په هغه بوند کې دا و چې هر قوم ته یعنې هر چا ته خپله مذهبي ازادي ده. یعنې که څوک یهودي دی هغه د خپل مذهب فالو کوي، که څوک د اسلامي دی، څوک مسلمان دی هغه د خپل مذهب فالو کوي. هر چا ته خپله ازادي ده او په فضا کې به امن وي، څوک به بدامني نه جوړوي، امن سره به اوسیږي، که یهودي دی او که مسلمان دی. او چې کله هم په دې علاقې باندې څوک حمله کوي یا د دفاع ضرورت راځي، نو ټول به یوځای کېږي او د دغې حملې ممانعت به کوي، دغې روکتام به کوي، دفاع به کوي. دا خبرې په میثاق مدینه کې لیکل شوي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا بوند ساین کړی، دا میثاق مدینه ساین شوي وه د یهودیانو د مسلمانانو په منځ کې. خو په دغه یهودي قبیلو کې درې څلور قبیلې وې، لکه بنو نذیر قبیله وه، بنو قریظه قبیله وه، بنو قنقاع قبیله وه. دغه کې یو څو قبیلو مخالفت به کولو پټ، یعنې په ظاهره به یې وی چې صحیح ده، خو پټ به بیا ورانه کولو د مسلمانانو سره. او حتی چې یوه قبیله پکې داسې هم وه چې هغوی سازش دا هم جوړ کړی و د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دغه د قتل منصوبه هم پکې جوړه کړې وه او ډېر مخالفت یې پټ کولو. بیا دغې د وجې مسلمانانو د ډېرو قبیلو سره جنگ هم کړی دی، لکه جنگ خیبر ذکر چې کیږي، نو په دغې کې هم مسلمانانو هم د دغو قبیلو سره بیا جنگ کړی دی. دی به اوړېدلو د خپلې خبرې نه، نن به یو خبره وکړه بیا به هفته پس منکرېدلو. نو دا دغه دښمني وه پیغمبري دور کې، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې دغه مخالفت به دی کولو. بیا په دې کې د مسجد اقصا او د خانه کعبې خبره راله چې مسلمانانو به پیله مسجد اقصا ته مخامخ کېدل. مسجد اقصا په جروسلم ښار کې دی، په اسرائیل چې په باندې نن آباد دی فلسطین، په دغه ښار کې جروسلم باندې چې اسرائیل قبضه دی نن، په دغې کې مسجد اقصا دی. دغې ته به مسلمانانو مخ کول او مونځ به یې کول. بیا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم هجرت وکړل، مدینې ته لاړل، نو بیا یې هم 14 میاشتې مسجد اقصا ته مخ کول او هلته عبادت به یې کول، مونځ به یې کول. مسلمانانو به هم ټول مسجد اقصا ته مخ کول. خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا خواهش ظاهر کړی و په زړه کې. قرآن کې هم دا ذکر راغلی دی، آیات پروت دی په قرآن کې. الله تعالی فرمایي داسې مفهوم داسې دی چې الله تعالی فرمایي چې ما ته پته ده چې ستاسو مخ مبارک بار بار آسمان طرف ته اوچتېږي. یعنې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به بار بار دعا به یې کوله، خواهش به یې ظاهرولو چې دا قبله
د ابراهیم علیه السلام د لاسونو باندې تعمیر شوي قبله د مسلمانانو قبله شي، یعنی خانه کعبه شي. نو الله تعالی دغه حکم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته وکړو چې خپل مخ مبارک خانه کعبې طرف ته تاو کړه، یعنی قبله خانه کعبه شوله. بیا کعبه هغې نه مخکې مسجد اقصا و. دغې د وجې هم د اسرائیلو مخالفت، د بني اسرائیل مخالفت، د یهودیانو مخالفت سیوا شو د مسلمانانو سره، جبکې دا د الله تعالی حکم و. سلونه کاله تیر شو، زمانه ډېره بدله شوه، اوسنۍ زمانه شروع شوه. 1948 کې د ځمکو مسلې رالې. اسرائیل یا د یهودي قوم چې په کوم ځای باندې آباد و، په فلسطین په دې خاوره باندې آباد و، ورسره عربیان اوسېدل. نو اقوام متحده دا فیصله وکړه چې عربیان د یو طرف ته شي او اسرائیل د بل طرف ته شي، یهودي دی بیل کو. او د دې بیا مسلمانانو مخالفت وکړو چې یاره اوس به عربیان خپلې کډې خپلې هر شی به څنګه راخلي، خو ډېر زیات و عربیان، دا به اوس هلته ځي، دا خو مناسب نه ده. دغې د وجې بیا جنګونه وشو او فلسطین د مسلمانان چې کوم دی په زور باندې بهر کړو د خپلو ځایونو نه. دا مخالفت پکې وشو. د 3 ځایو کې بیا جنګونه شوي دي، مختلف تاریخونو کې. 1948 کې جنګ شوی دی، 1967 کې جنګ شوی دی، دغه جنګونه پکې. او اوس بیا دغه هلې ځلې روانې دي، د غزه مسلې پکې رالې، د ویسټ بینک مسلې، دغه ټولو قبضې پکې رالې، مسجد اقصا باندې قبضه، او د فلسطین باندې بمباري، ظلم، بربریت. هغې د وجې دا ټوله کیسه ده، دا ټول تاریخ دی د مسلمان او د یهودي په منځ کې. دا تعلقات پیله څنګه و، بیا منځ کې څنګه شو، او اوس څنګه دي الله تعالی احکامات، د پیغمبرانو هغه سلسله. نو دا ټوله دغه خبره ده. او د هغې د وجې موږ دشمنان دي اوس، یهودي، او موږ د هغې دشمنان یو. صحیح، دا خبره پکار ده چې تا ته دا پته وي چې یهودي ته زه خپل دشمن وایم، نو ولې وایم چې دا خو ته علم وي که نه، که سبا چا تپوس وکړو